أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یقینا حرام کړي دی الله پاک په تاسو باندې مرداري او وینا غوښه د خنزیر هغه څه چې پورته کړی شي په هغې باندې آواز د پاره د غیر الله فمن اضطر پس هغه څوک چې هغه مجبوره شي غیر باغین چې نه یې خوند لټونکی ولا عادین او نه یې زیاتې کوونکی فلا اسم علیه نشته دی هېڅ ګناه په هغه باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله پاک بخونکی مهربانه دی. دې آیات کې څلور محرمات ذکر شوي دي، په هغې کې د دریو تفصیل بیان شو چې یو پکې مرداره وه، دویم وینه، او دریم چې کوم دی هغه د خنزیر غوښه، او څلورم چې دی وما اهل به لغیر الله دا څلورم هغه څیز دی چې هغه الله پاک حرام کړی دی. نو د دې یو څو صورتونه دي ما اهل به لغیر الله. ما نه مراد که حیوان شي نو بیا درې صورتونه په دې کې دي، او که د ما نه مراد عام شي عام شی چې په هغې باندې د غیر الله دپاره اواز پورته کړی شي، نیت پکې د غیر الله وشي نو دا یې څلورم صورت دی. نو اول صورت د دې دا دی چې یو حیوان چې کوم دی هغه د غیر الله د تقرب دپاره د هغه د خوشحالولو دپاره ذبحه کړی شي، او په وخت د ذبحه کې د دغه غیر الله نوم په هغې باندې واخیستی شي، د بوت د بابا د هغوی دپاره ذبحه کړی شي او د هغه نوم پرې هم واخیستی شي. دا صورت په اتفاق د امت سره او په اجماع د امت سره حرام دی او دا حیوان چې دی دا مرداره ده، د دې د هیڅ جز نه فایده اخیستل دا جایز نه دي، ځکه چې ما اهل به لغیر الله صریح مدلول همدقه دی. هغه حیوان چې په هغې باندې پورته کړی شي آواز د غیر الله دپاره چې د غیر الله نوم پرې واخیستی شي او ذبحه کړی شي دا الله پاک وایي حرام دی. مست دې صریح مدلول همدغه دی. دویم صورت دا دی چې یو ځناور یو حیوان د غیر الله د تقرب او د هغه د خوشحالولو دپاره ذبحه کړی شي، وینه د هغه دپاره وبهیولی شي، لیکن په وخت د ذبحه کې نوم پرې د الله پاک واخیستی شي. لکه ډېر خلق هغه دغه کار کوي ناواقف مسلمانان، هغه د بزرګانو د پیرانو په نوم باندې د هغو د خوشحالولو دپاره هغه ګډ پیسه او بانګي دا ذبحه کوي خو د ذبحې په وخت کې نوم پرې د الله پاک اخلي. دا هم په اتفاق د فقهاو حرام دی او دا مذبوحه چې ده دا مرداره ده، دا ټیک نه ده خو په دې کې دلیل د دې دپاره څه دی؟ نو دلیل چې کوم دی په هغه کې اختلاف دی د فقهاو. بعضې چې کوم دی هغه دا آیت د دې دپاره دلیل ګرځوي چې دا صورت چې دی دا په ما اهل به لغیر الله کې داخل دی. هغه حیوان چې په هغې باندې اواز پورته کړی شي د غیر الله دپاره، یعنی نیت پکې وکړی شي د غیر الله دپاره نیت وکړی شي، نو د غیر الله د بوت یا د بابا د خوشحالولو دپاره چې کوم دی دا کار وکړي، نیت پکې دغه وکړي، یو حرام شو. د خدای د رضا کولو دپاره دا کار نه کوي، دا ذبحه چې کوي دا حیوان د خدای د رضا کولو دپاره نه حلالوي، بلکې د دې غیر الله د خوشحالولو دپاره حلالوي. نو د بیضاوي په حاشیو په دې کې لیکل دي چې فکل ما نودي علیه بغیر اسم الله فهو حرام. هر هغه شی چې هغې باندې آواز پورته کړی شي د الله د نوم نه علاوه د بل چا فهو حرام، نو دغه شی چې کوم دی حرام دی، نیت پکې
وشي د غیر الله دا شی حرام دی. و ان ذبح باسم الله تعالی اگر چې دا ذبح کړی شي د الله په نوم باندې په وخت د ذبح کې بسم الله الله اکبر پې ووایي هم نو دا شی حرام دی، دا نه حلالېږي، دا مرداره ده. دا داسې دی لکه په سپي او په ګیدړ او په پیشو او په دې باندې چې چاړه راکاږي بسم الله الله اکبر دا حلال دی، دا خو نه حلالېږي. سپی خو په بسم الله الله اکبر باندې حلالېږي نه. حيث اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحه وقصد بذبحه التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتدنا. ځکه د علماء اجماع ده په دې خبره چې یو مسلمان چې کوم دی هغه ذبح وکړي او قصد په دې ذبح سره خوشحالول د غیر الله الله پې نه خوشحالوي، دا بل سړی او بل شخص په خوشحالوي، دا سړی په دې ذبح سره مرتد کیږي او د ده دا ذبحه چې ده دا د مرتد ذبحه ده. د مرتد ذبحه خو هغه حرام ده، ناروا ده. یا شامی کې چې کوم د کتاب الذبایح کې دا لیکل دي ذبح لقدوم الامیر ونحوه، ذبحه وکړی شي د پاره د امیر د بادشاه د راتلو، د بادشاه راځي د هغه دپاره ذبحه کوي. خو خوابه خلقو دغسې کول. كواحد من العظماء یا لکه یو کس د غټانو نه هغه راځي او د هغه دپاره ذبحه وشي. نن سبا چې څوک غټ څوک ځي، بادشاه ځي، صدر ځي، نو په دې زمانه کې بله طریقه ده، په هغه زمانه کې بله طریقه وه. اوس ورته د توپو سلامي کېږي که نه، 21 توپو سلامي ورته وشوه، 21 توپو سلامي ورته وشوه، دا یو طریقه ده. او په هغه وخت کې مخکې چې کوم دی هغه طریقه دا وه چې د هغه دپاره به یې ذبحه کوله، څاروي به یې حلاروله چې دی په دې باندې خوشحاله شي. دا د خدای د رضا کول دپاره نه بلکې د دې امیر او د بادشاه د خوشحالولو دپاره. یحرم دا حرام دی لانه اهل به لغیر الله ولو ذکر اسم الله، ځکه چې دا شی هغه په دې باندې اواز پورته کړی شوی دی، نیت کړی شوی دی په دې کې د غیر الله، اگر چې نوم پې د الله پاک اخیستی شوی دی، دا حرام دی. نو کوم شی چې نامزد کړی شو نامزد شو د بل چا دپاره، نو یعنی نیت پکې د تقرب او د خوشحالولو د دې بل سړي و، نو دا حرام دی. اوس که هسې نامزد کړی هسې خو یو شی چې نامزد کړي او هغې مقصد چې کوم دی هغه رضا کول د الله پاک وي، لکه خلق وایي چې دا د زید چې کوم دی د ولیمې هغه ګډ دی او یا سنډه دی یا غوایي دی، او دغه رنګې د زید چې کوم دی د هغه حقیقي د مریجۍ ومې د هغې ګډ دی یا د فلانکۍ چې کوم دی هغه میلمه دی هغه را روان دی د هغه دا ګډ ما هغه له ساتل دی، دا به زه هغه ډالوم، خالد یا بکر یا بل څوک هغه راځي او د هغه دپاره ما دا ګډ ساتل دی، دا ګډ د هغه دی. نو په دغه نامزد کولو باندې هغه نه حرامېږي چې نوم پې د هغه واخلي، خو دا نوم یې د دې دپاره نه دی اخیستی چې هغه پې خوشحاله شي، خو د دې میلمه دپاره حلالوي چې غوښه وشي. او یو چې کوم دی د دې غوښې دپاره نه وي، دا وینه صرف د دې مقصد دپاره به وي چې دا بل سړی پې خوشحاله شي او دا په طور د عبادت وي، دقه جو حرام دی. خو د دې صورت د حرمت بل مستقل دلیل هم دی چې هغه دا دی چې وما ذبح علی النصب، هغه شی چې هغه ذبح کړی شي په نصب باندې. نصب هر هغه شی دی چې هغه د باطل د پرستش او د عبادت په طور باندې وي، نو چې د الله نه سوا د بل چا د عبادت دپاره وي او د هغه دپاره درګاهونه او هر شی په دغه طریقه باندې هغه شی ذبح کړی شو، نو د معبودات باطلو دپاره، نو دم هغه حرام دی، ناروا دی او دا مرداره ده، د دې خوراک جایز نه دی. نو ما اهل به لغیر الله مخکې ذکر شو، او ذبح علی النصب دا هم یو دی، دا د دې په مقابله کې راغلی دی. نو په دې کې هم د غیر الله چې کوم دی هغه نوم اخیستو که واغستی شي که وانغستی شي، خو د نوم څه ذکر په دې کې نشته. وما ذبح علی النصب چې هغه ذبح کړی شي په نصب باندې په درګاهونو باندې، نو په دې کې د نوم اخیستو څه ذکر نشته، خو چې د هغو د تقرب او د خوشحالولو دپاره وي، نو دا مرداره ده. نو مخکې د عربو قرطبي وایي چې د عربو هغه عادت دا و چې هغو به
د چا دپاره ذبحه کولم د هغه نوم به یې پرې اخیستم. نو ما اهل احلال چې کوم دی هغه اواز پورته کول ته ویل کېږي. کله چې یو سړی سپوږمۍ وویني میاشت وویني او چغې کړي وایي چې دغه د میاشت دا ده او نورو کسانو ته اواز وکړي، یا ماشوم پیدا شي او په هغه وخت کې هغه جړا کوي هغې ته هم احلال وایي، اواز پورته کوله. نو هغه خلقو به په دې ذبحه باندې په دې مذبوحه باندې د هغه بل سړي نوم اخیسته چې دا د فلانکي دا د لات دپاره دی، دا د مانات دپاره دی، دا د فلانکي بابا دپاره دی، دغسې به یې وي. نور ذبحه کو به چې کوم دی هغه نیت به پکې د غیر الله و. نو دغه د نیت نه تعبیر کړی دی په دې احلال باندې اواز پورته کولو باندې. نو علي رضی الله عنه په زمانه کې چې کوم دی فرزدق یو شاعر و د هغه پلار غالب نوم و، هغه یو اوښ ذبحه کړی و. نو په هغې کې د غیر الله د نوم څه ذکر نه و. نو د علي رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو نو هغه وي دا ما اهل به لغیر الله کې داخل دی. سړی چې کوم دی مسلمان نه و، وی ما اهل به لغیر الله ما په دې کې داخل دی. نو وی دا به نه خورئ. صحابه کرامو چې کوم دی هغې باندې عمل وکړو نور کسانو. یا د عایشې رضی الله عنها نه روایت دی یو ښځې چې کوم دی د هغې نه تپوس وکړو د عایشې رضی الله عنها نه چې زموږ څه رشته داران دي رضاعي هغه عجمیان دي او د هغو روزانه دا میلې وي تهوارونه یي هغو تحفې موږ له رالیږي نو دا موږ د خوړی شو که نه شو خوړی. نو هغې ورته ووي اما ما ذبح لذلک اليوم فلا تاکلوا ولکن کلوا من اشجارهما. په دغه ورځ چې څه شی دو ذبحه کړي نو دا مه خورئ، د دې پته نه لګي. کوم چې د دو ونې دي او په هغې کې میوې دي نو میوې تاسو خوړی شئ، میوې خوړی شئ او دغه مه خورئ. نو دا هغه دویم صورت دی. دریم صورت دا دی چې یو زناور دی د هغه دا غوږونه پرې کړي یا سیرې کړي غوڅ کړي سوري پکې وکړي یا څه نښه چې کوم دی په هغې باندې ولګي د غیر الله د تعظیم دپاره هغه پرېښوده شي د هغې نه استفاده دو نښ دي لکه مشرکانو به چې پرېښوده. نو دغه صورت هغه بحیره صاحبه حام وسیله دغه صورتونه دي. نو دا په ما اهل به لغیر الله ما ذبح علی النصب کې داخل نه دي وي. خو دا کار چې کوم دی چې د غیر الله په نوم باندې د بوتانو د بابا په نوم باندې دا څاروي پرېږدي دا کار حرام دی. حرام د دې وجې نه دی چې وروستو بیا سورت مائده کې راځي ما جعل الله من بحیرة ولا صائبتنا، الله پاک څه بحیره او صائبه حامه وسیله دا نه دي ګرځولي، دا کار حرام دی دا مه کوئ. لیکن د دې چې دا سړی دا حرام ګڼي نو مفتی شفیع صاحب په دې معرف کې دا لیکي معرف القرآن کې چې په دې سره دا شی حرامېږي نه بلکې دا حلال دی. دا سړی خو وایي چې دا زما د ملکیت نه ووته لیکن دا څاروی چې کوم دی د ملکیت نه وځي نه. نو که چا ونیو او حلال یې کړه یا دې سړي چې کوم دی هغه چا باندې خرڅ کړه یا هیبه کړه چا ته یې ورکړه هغه ځان له حلال کړه نو دا چې کوم دی جایز دی. وایي دا هندوان هغو د دیوتاګانو او د دوی په نوم باندې ګډې بیزي او دا څیزونه چې کوم دی راولي هلته یې پرېږدي. منجوران چې دي هغه پنډتان هغوی بیا خرڅوي په نورو خلکو باندې مسلمانان یې هم اخلي. نو دا شی چې کوم دی هغو راوستی دی دغسې وقف کړی دی د غیر الله په نوم باندې. خو که چا ونیو یا چا واخیسته نو دا جایز دی. نو وایي مسلمانان جاهل مسلمانان هم هغه اکثر دا کار کوي چې مزاراتو کې دا څاروي چې کوم دی پرېږدي نو ګډ پیسه او دغه شانتې بانګیان او دا راوړي د دې اختیار یې هغه منجور ته چې هغه بیا خرڅوي او که څه چل ورسره کوي دا جایز دی. دا فتوا چې ده ورکړله دا مطلقا صحیح نه ده، دا ټیک نه ده. ځکه په دې باندې کفایت المفتی کې چې کوم دی په جلد نمبر 8 صفحه 232 کې بحث کړی دی مفتی کفایت الله صاحب او پوره بحث یې پې کړی دی. هغه وایي چې دا که مالک اراده چې کوم دی هغه تقرب لغیر الله وي چې بل څوک پې هغه رضا کوي او د دې نه دا تقرب الی الله ته دا اراده بدل شوه نیت بدل شو بیا ټیک ده بیا دا ځناور چې کوم دی دا حلال دی. چې چا د غیر الله لپاره دا څاروی پرېښودی او دا حیوانه او د هغه اراده بیا بدل شوه د خدای د رضا دپاره یې که او بیا یې خرڅوي یا هیبه کوي یا چا ونیو
او بیا هغه دغه کوي د استعمالوي حلالوي نو ټیک دا حلال دی که دغسې نه وي د هغه هم دقه اراده وي بیا حرام دی دا ټیک نه دی مفتي شفیع صاحب وایي چې که دې ته موږ حرام وویو نو دا خو هغه د هغو هغه باطله عقیده چې ده په هغې باندې هغو ښه پاخه شو هغه ورته هم حرام وایي چې د دې څیزونه د دې هغه پی او د دې وړی د دې څرمن او د دې غوښه په موږ حرامه ده او موږ ورته هم حرام وویو نو د هغو د عقیدې تایید کېږي خو بل طرف ته دې ته هم کاتل پکار دی چې بله که هغوی مسلمانان چې کوم دی دا نسي دغه حیوانات او بیا یې حلالۍ ذبحه کوي او د ځان دپاره حلال ګڼي نو دې خو مطلب دا دی چې تاسو غیر الله په نوم باندې پرېږدئ یا موږ به یې رانیسو خورو به یې موږ به یې دله خورو نو دا غلطه ده دا ټیک نه ده څلورم صورت چې کوم دی هغه پکې دا دی چې هغه د هغې تعلق د حیواناتو نه علاوه د نورو څیزونو سره دی لکه په دې مزاراتو او په دې باندې یا د بوتانو او د باباګانو په نوم باندې مټیانې دغه څیزونه نظر کوله منښتې کوله دا راوړله دیګونه پخوله ما اوهله کې دا ما عام دی وما اوهله به لغیر الله هر هغه شی چې په هغې باندې اواز پورته کړی شي د غیر الله نو حیوان نه شو بلکې هر هغه شی چې هغې باندې اواز پورته کړی شي نو هغه که حیوان او که تیری او که شمې او که باتیان او که غلافونه او که مالګي او که جنډي او که نور څه دیګونه یې دا راوړي او هلته چې کوم دی د قبر په خوا کې دغه ښیي اسماري نو دغه شی چې کوم دی دا هم حرام دی د دې تفصیلات بیا په دغه کې دي د فقه په کتابونو کې نور تفصیلات دي نو دا څلورم حرام شو محرماتو کې څلورم دا شی دا شو چې ان وما اوهل به لغیر الله هغه شی چې په هغې باندې اواز پورته کړی شي د غیر الله ومن اضطر غیر باغ ولا عاد نو اوس دا مستثناات چې کوم دی هغه پکې ذکر کوي چې دې کې استثناءات شته اوس که یو سړی مجبوره شو او د خوند لټونکی نه او زیاتې کوونکی نه نو فلا اسم علیه نو په ده باندې بیا ګناه نشته دا مخکې څلور څیزونه ذکر شو مرداره ده وینه ده او د خنزیر غوښه ده هغه څاروی چې د هغه د غیر الله په نوم باندې ذبحه کړی شوی دی اوس دغه څلور واړه څیزونه د هغه سړي لپاره جایز دي حلال نه دي د هغه لپاره دا حلالېږي نه د ده دپاره خو ده باندې ګناه نشته فلا اسم علیه که ده وخوړه دی مجبور و یعنې مجبور داسې و چې دا د مري هلاکت ته نږدې شوی دی نو چې مري په دغه وخت کې د دې څلورو څیزونو نه چې کوم دی د مردارو نه د شی وخوړه نو ده ته اجازت شته او په ده باندې به ګناه نه وي خو په قدر د ضرورت باندې چې څومره د ضرورت و غیر باغې نه خوندونه به نه لټوي ډېرې به نه خوري او تجاوز به پکې هم نه کوي چې په یو چټاکۍ باندې او په یو پاو باندې ګزاره کېږي نو کیلو به نه خوري او که په کیلو ګزاره کېږي نو دړۍ به نه خوري دغسې نو د ضرورت موافق هغه استعمالولی شي په ده باندې ګناه نشته ان الله غفور رحیم یقینا الله پاک بخونکی مهربانه دی نو د دې نه دا تداوي بالحرام مسله هم راووته چې هغه څیزونه چې هغه حرام دي او په هغې باندې سړی علاج کوي د دوایي په طور باندې استعمالوي او د ده بله چاره نشته بل څه شی نشته پرون هم په هغې باندې لږ بحث شوی چې حالت د اضطرار دی د جان خطره ده نو په هغه وخت کې چې کوم دی هغه دغه استعمالولی شي یا بل حلال شی چې کوم دی دوایي هغه وینه موجود نه یا یې خو هغه فایده نه ورکوي او بل شرط دا دی چې دغسې دوایي چې کوم دی چې هغه حرام څیزونه پکې استعمال شوي دي په هغې باندې ازاله د دې مرض یقیني دا مرض په ختمېږي هغه که بیا شراب دي هغه حرام دي هغه استعمالوي یا نور پلید څیزونه چې کوم دی هغه استعمالوي خو د ده د مرض ازاله پې کېږي هغه مرض په ختمېږي نو په دغه شرط باندې بیا جایز دی او بل شرط پکې دا دی چې په استعمال سره د هغې لذت چې کوم دی خوند هغه حاصلول مقصود نه وي او پنځم شرط پکې دا دی چې په قدر د ضرورت وي د هغې نه زیات نه استعمالېږي نو بیا که دغه حرام دوایانې چې کوم دی هغه استعمالوي نو گنجایش پکې شته خو احتیاط دی ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک په حرام څیزونو کې هغه شفا نه دی ایښودی نو ځان ترې ساتل پکار دی خو به هر حال که هغه ماهره ډاکټر ورته ووایي چې د ده بل څه علاج نشي بعضې داسې مرضونه چې هغه لکه شراب ورته اجازت ورکړي د شراب ورته لږ ورکوي په هغې به دی ټیک شي
یا د وینې مسله مخکې تېره شوې ده چې هسې نه ټیک کېږي، د ده دپاره وینه پکار ده. ډېر مریضان دغه شانتې هغو کې وینه وچېږي، نور خلک له وینه ورکوي، هسې هغه مري پاتې کېږي نه. نو که په دغسې صورت کې هغه له دغه وینه یا شراب یا بل څه یا د مرداره څه شی وخوري، بعضې خلک هغه بیمار یې اکثر وایي د شادو دا غوښه وایي ډېره ګرمه وي هغه خوري، څوک د منځري غوښه سپارئ. خو چې دا په هغه وخت کې چې د ډاکټرو ته ووایه هسې دی پای نه مري، نو په هغه وخت کې به اجازت یې، هسې دا مرداري به نه خوري. نو فرمایي انما حرم علیکم المیتة، یقینا الله پاک حرام کړي دي په تاسو باندې مردارې والدم او وینه ولحم الخنزیر یا غوښه د خنزیر وما اهل به لغیر الله، هغه شی چې اواز پورته کړی شي په هغې باندې د غیر الله، د الله نه سوا د بل چا، د لات او د منات د عزا او د باباګانو دی. فمن استر غیر باغ ولا عادنا، پس هغه څوک چې هغه مجبوره شو او دی نه یې خوند لټونکی ولا عادن او نه یې دی تجاوز کوونکی فلا اسم علیه، نشته دی ګناه په ده باندې. ان الله غفور رحیم، یقینا الله پاک بخونکی مهربانه دی. او دا څاروي ماروي چې دا چې ذبحه کوي نو د ایثار ثواب په طور نه وي، خو د عبادت په طور باندې دا بل څوک پرې خوشحالوي، نو دا حرام دي. یو خو داسې دی چې ته څاروي حلال کوې ایثار ثواب دپاره لکه قربانۍ کې وغیره، یا هسې د چا پسې خیرات کوي، نو هغه ناروا نه دي. هغه کې خو ته هغه څاروی نامزد کړه چې دا د فلان کې شو، هغه پسې زه ذبحه کومه، خو هغې کې مقصد چې کوم دی د الله خوشنودي چې خدای پرې رضا شي او دا مړی پرې وبخي، هغه ایثار ثواب دی، هغه بیا جدا شی دی او په دې باندې نه قیاس کوو، هغه جایز دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم